الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. دویمه حصہ آل عمران کی شروع اثبات د رسالت د پیغمبر پاک کے و پاغی کی مخاطبین نسواراو دا غی پلیتی ذکر کے دے. اول پلیتی داوا تاسو په پیغمبر اعتراض کوي او خپل شرک کې پراته. دویمه پلیتی داوا دا پاکو خلقو نسبت ځان ته کوي او د دین باطل نسبت هغه پاکو خلقو ته کوي. دریمه پلیتی ذکر کوي اضلال المؤمنین، مؤمنان گمراه کول او دا غي د پارا آیتا د کفر او د بدعات خبر خودل. ودت طائفة من آل الكتاب وخوی ولوی ڈالا دال کتابنا لو یضلونکم لو مصدریہ لو یضلونکم گمراہ کول ستاسو گمراہ کول دا اغی تاسو لرا اضلال دا اغی مومنان لسو. یو قول مفسرین کرامو دا دے اضلال دا اغی داو چی دو کفر خبر بے خودلے، اضلال دا اغی داو چی دو شرک خبر بے خودلے. مخینا دا یہود و دا نسوارا دا نحج را روان لے دا کفر عقائد خودل او دا شرک عقائد خودل. دا یاد ساتا دا پخوانے دا یہود و نسوارا و مشن دے نو اوسم دا یہود و دا نسوارا دا مشن دے. کم مشرکان چے پیدا کری دی لوڑ مولیان نو اغام یہودو پیدا کری دی لکا احمد رضا یا پنن وقت کے خالد جواتا طائر القادری وی او زمان شیخ دویسا اغبوتا نجس القادری وی. خالق وتا طائر القادری وی زمان شیخ دویسا بوتا نجس القادری وی. دا نجس القادری یا دا تمنا غمادی یا سر سید و یا پرویزے دا دا کفر او دا شرک عقائد چه خائنو دام طول پیداوار دا یهود او دا نسوار او دا پخوان دا غی دا نحجر روانو خو یهود دا قرآن پرانا کے پی جندل غاڑی او نسوارا دا قرآن پرانا کے پی جندل غاڑی. مفسرین تصریدہ کردے دا کفر او دا شرک عقائد خودل پدے بادنے بے خلق گمراہ کول او اسم دا خلق پیدا کی. چرتا مکار پیدا کی چاگا جاڑی او چرتا آغا مولیان پیدا کی چاگا مولیان چلے نو دا یہود او دا نسوارا او سرا کل اسرائیلو کے ملاقات کئی او کل دا حج پبانا لڑشنو حلتا ملاقات کئی ویا بہر رنگے کہ جامع میں پوشی من انداز قدرہ میں شناسم. ودت طائفة من آل الكتاب خوخویو ڈالا دال کتابنا دا چا غی گمراہ کی تاسو لارا گمراہ کوي دا گمراہ کول دا غی تاسو لارا وما یضلون او نو گمراہ کوي دای مگر خپل ځانونه وما یشعرون او دای پویږي. مفسرین کرام یو ناشنا نقطه ذکر کوي په دې ځای باندې کم سړی چې بل تا د کفر او د شرک عقاید کوي نو خپل کافر او مشرک کیږي. ظاهره خبر وما یضلون مخکې ما وی د اسلام نه مراد د کفر او د شرک عقاید نو دلته وما یضلون کم سړی چې بل تا د کفر او د شرک عقاید کوي نو خپل کافر کیږي مشرک کیږي. وما یضلون نو گمراه کوي دی مگر خپل ځانونه وما یشعرون او د شعور نه لري پاغه باندې خپل گمراه دي دی وای ګینه ما چالو کو خپل کافر شو
او دی وای ګینه کما چانس وو پیسې مې وګټلې فلان کې خپل کافر شوی دی چې بل کافر کوي یا اهل الكتاب سلورم کباحت او سلورم پلیتی دا غي کوپر بے آیات اللہ کوپر بے آیات اللہ او ترک العمل بکتاب اللہ کوپر بے آیات اللہ او ترک العمل بکتاب اللہ یا اہل الكتاب والی کتابو لما تکفرون بے آیات اللہ ولی تاسو انکار کوئی دا اللہ پا آیاتونو باننے وانتم تشهدون او آل دادے چه تاسو خپوئے گئی شہادت پا مانا دا علم یا شہادت پا خپلا مانا باندے وانتم تشهدون حال دادے چه تاسو اقرار کوئی چاو من کفر کو شاہدین علان قسم بالکفر دوال مانے مراد دی او کفر بے آیات اللہ نا مراد دا چه خلقو تب ہم کفر خودا خپلا بهم داغه کوپر چې دینو تابعداري کولا نو د الله آیاتونو داغه نه به انکار کو او هغه کم آیاتونو مفسرین کرام وایي دوه قسم آیاتونو کې د دشمنی دی روا یو هغه آیاتونه د توحید او دویم آیاتونه هغه آیاتونو چې هغه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اقرارو او هغه کې د محمد رسول الله نبوت ثابت کړو نو دا غنه بده انکار کو الله رب العزت ورته وای یا اهل الكتاب لما تکفرون ولتاسو انکار کوي په آیات الله آیاتونو د الله تعالی چې آیاتونه د توحید دي یا آیاتونه د الله تعالی چې گواه دي په صداقت د پیغمبر پاک باندې او تاسو دا نه انکار کوئ نو توحید د آیاتونو نه انکار او د پیغمبر پاک د آغا آیاتونو نه انکار چې کوم کې صداقت د پیغمبر پاکو پنځمه پلیتی دا غي کتمان حق او تلبیس حق بالباطل یا اهل الكتاب والکتاب لما تلبسون الحق ولتاسو ګډوډوي حق لرا د باطل سرا اول پټوي تاسو حق لرا وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو خپويږئ دو خبره وی پاغی کې یو داوا چې لکویا مولا بور لراغه نیم کراډو غونتی مولا نو نیم کارډا غونته پوا بچرا غنو هغه سره به دا چل کو چې حق او باطل به وتا ګډ وډ کړه نو هغه باندې به خبره ګډ وډ کړه پړه کې به ولا شک پیدا کړ او بل داوا چې امیان برال بالکل نو هغه نه به د حق د سره پټ هغه ته به د سره خودونا نو تلبیس الحق بالباطل دا چې نو هغه نیم کارډا غونتی مولیانو ته هغه به شک او شوبه او غرزل او کتمان حق په نسبت سره سوچامیانو ته دواړه به دوکه یا اهل الكتاب والکتاب ولګډ وډوي تاسو حق لرا بالباطل باطل سرا حق به د باطل سره ګډ وډ کو نیم کارډا مولیانو ته هغه له شکوک پیدا کړو وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ لِمَا تَكْتُمُونَ الْحَقَّ فما قبل باندې عطف ته اول پټوي تاسو حق لرا د دې امیانو نه دا حق ول پټوي وان تم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ